أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرہ بنی اسرائیل و بیان لگیا دا بنی اسرائیل دا حضرت یعقوب علیہ السلام بچیان دی داغی اولاد دا یعقوب علیہ السلام دول زامنو د دغه بنی اسرائیل جوړ شوي دي. بنی اسرائیلو باندې الله بے سیاره او بے شماره نعمتونه کړیو. 4,000 انبیاء کرام ورکړیو، من او سلوا، خوراکونه، اوبوګانې، کتابونه، انجیل او تورات غوندې عظیم کتابونه. نو الله فرمائی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، الله وی موږ اخیستې وه وعده له بني اسرائیلو نه. څه شي وعده الله اخیستې وه؟ الله دا وعده اخیستې وه لا تعبدون الا الله، تاسو به عبادت نه کو مگر سوا د الله نه. سجدې کول دا به چاته لګوئ؟ الله ته لګوئ. عبادت لایق یو رب العالمین ذات تا. انسان نه به نه غواړي، الله هغه خزانو مالک ته چې الله نه څومره غواړي الله وایي زه په خوشحالیږم چې د کښلي لاسونه د الله وایي ما ته په نیمې شپې نیولي او د قیمتي سترګو نه د اوښکې چچیږي، الله وایي ما ته دا ډېر زیات خوند راکوي. حدیث مبارکه چې راځي څو شیان دي که نه، هغه څو که یو دغه ځای ده وای چې الله وخاندي. الله خندا مطلب دا چې الله خوشحال سی. فرشتو ته وای ای فرشتو تاسو خو ویله چې انسان مه پیدا کوه، هغه د انسان ته وګوره نیمه شپه د ما یادوي، ګوره الله الله کوي. نو الله بني اسرائیلو نه دا وعده اخیستې وه چې تاسو به د ما عبادت کوئ. بله کومه وعده وه؟ وبالوالدین احسانا، د والدینو پلار او مور ښېګړه به منې. دا آدم علیه السلام نه ونیسه څومره انبیا او څومره امتونه راغلی دي، ټولو ته یو حکم ده چې والدینو احترام به کوي. الله نه بعد چا مقام ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. قرآن کې الله فرمایي وقضى ربک الا تعبدوا، الله وایي ما نه بعد د والدینو احترام کوه. یو خبره ذهن کې چینوه، تاسو ټول مشران یو، که پلار او مور سپین ږیری بابا دی او بوډۍ مور دی خفه وه که نه، د ملګانو سره بیا ته هسې شورېږې شه، د پیرانو خواته ته هسې ناست دی. اصل غټ پیر او غټ ملا څوک ته وایه؟ بابا دی او مور دی. چې پلار او مور تا پسې های کوي او هغه تا نزوي ازار او مرور او خفه وي، نو د داسې پیرانو د داسې ملاګانو او داسې مسلو پسې تلک دا هسې ده شه. الله وای ما نه بعد والدین راضي کا. اول مرتبه د مور ده، ځکه مور چې ده هغه اولاد باندې ډېر شفقتي، هغې تکلیفونه ډېر برداشت کړي، خو عزت به د پلار ډېر کوي. حق مور ده خو عزت به د چا کوي؟ پلار کوي. وای پلار ته به مخ ته نه دومې چې پلار تا پسې شاته رواني او ته مخ ته روانې. وای پلار مخکې به چیګ نه غږېږي شه. پلار دې که ډېر خطا پتا مجلس کوي که نه، څه ورته وایم. او فقې ټول کتابونه وایي چې پلار او مور دې الله خلاف ورزي کوي نه به منې، ځکه چې الله چې ده که نه اخو الله ده که نه. نو حدیث کې راځي چې د مخلوق تابعداري به نه کوي، د خالق نافرماني شي. مطلب دا چې که پلار او مور د مندر ته روانو بتانو ته سجدې لګولې نو مې اوره حمایت ما کوه، خو که واپسې کور ته راتلل که نه بیا په اوږې باندې را راولی سي، ځکه چې اوس خو دو کور ته روان دي که نه، هلته خو الله خلاف روانو نو نه به یې حمایت کوي. نو پلار او مور ډېر حق ته خبره ختموم. نو الله فرمایي وذي القربا، او نږدو خلکو سره ښېګړه کو، خپلو خپلوانو سره رشتہ داری قایم ساتو. دې ته صلح رحمي وایي شه چې یو سړی تا سره بدي ساتي تو ورسره نیکي ساته. دا مطلب نه چې یاره دا پلانکی تربور مې نه ده ګوان مې ورک دای سورک یې نام سه یاره زه نه ورسره پالم، ولې ویله ما سره نه پالي. نه چې دای نه پالي که نه
او تی ورسره پالې دغه ته مسلمانیتوب وایي، دغه ته دین وایي، دغه ته رسول الله ملګرتیا وایي. چې دا یې پالي او زه یې پالم بیا خو خلاصه خبر سله که نه چې د ریحانه ګاه مراوري او زه یې خلا کوم دغه دین ده. چې زه مراور یم او دی ما په خلا کوي دا خو دین ده. چې دی ما ته 100 روپۍ راکوي په قرضې باندې او زه 100 روپۍ ورکوم قرضې باندې، بیا خو بدل نه یاره، بیا خو بدل نه که نه. نو چې دی تا سره رشته داري ختموي او تی ورسره جوړوي، په دې باندې رسول الله مبارک ډېر خوشحالیږي. الله ډېر خوشحالیږي. بل څه شی ده؟ والیتاما والمساکین وقولوا للناس حسنا. الله وایي مسکینانو سره ښېګڼه کو. محلې کې دی دا، کلي کې دا مسکین ده، یتیم ده. یتیم ته ورځه پلار او مور یې نسته، بی په سر باندې لاس ورته ږدوه، اختر راغی جامې ورته کوه، ته مالدارې. لارې کې دې مینده که غریب کپړې نسته د یاره، د تا زوی چې څرنګې یخ کېږي که نه کمبل کې پټ ده، دغه رنګې دا خو به د چا بچایي یاره، پلار او مور یې خاورو لاندې دي. نو ته ورځه او په دا سر باندې لاس ږدوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یتیم به سر باندې داسې لاس چیردوي او څوره ویښتان د کوزه لاس لاندې رالل، دا هر ویښته بدل کې به الله یې وایي نیکۍ درکوي. څوره ارسانه ګټه ده یاره. موږ هغه ګټه هسې نه کوو او ګناه په پیسو باندې کوو. دومره کم عقل مخلوق یاره چې چېرته ګناه عملونه دي ته سوچ وکړه، چېرته ګناه عمل ده هغه په پیسو باندې کېږي، او چې څوره ښېګړې عمل ده ثواب عمل ده هغه هسې ده. موږ هسې ته نه یو تیار او نقصان په نقصان کوو. نو الله فرمایي چې یتیمانو او مسکینانو او کونډو او بورو غریبانانو حال پوښتنه کوه. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به ویله چې که ما په حکومت کې ګوره یو سپی د سمندر په غاړه له تندې مړ څه، نو الله به یې ما نه پوښتنه کوي چې تا حکومت ولې کاو. څومره غریبانانو سره منډې او تنډې وایي حضرت عمر فاروق. هغه اوږدې واقعې اوس دغه وخت کې نه سم ویلی، ستړی کېږو، تاسې ستړي کېږو. نو الله فرمایي وقولوا للناس حسنا، او خلکو سره خوږې خبرې کوه. څوک چې ښکنجلې او زیړې سپکې کوي ته ورسره مه کوه، دا ګناه ده. څوک تا سره غوسه کوي ته ورته خانده. که حج ته لاړې حرم شریف کې خلک ډېرې، څوک دې په سنګلې باندې ووایي بېنوسي چې داسې نه چې سترګې ورببرې کې شکنجه وکړي. جومات ته چې راځي چې یو ملګری غږېږي ته ورته داسې کوه، دا خو جومات ته، داسې نه چې دی غږېږي او ته ور غږېږې. بند کا موبایل او بند کا نه بند کوم، نو دا خو بیا بنوچو غوندې اوڼي جوڼي جوړه څه داسې به نه کوې، دا ګناه ده. چې یو خبرې چیږې کوي ته ورسره ټیټې کوه. الله فرمایي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. الله وایي لمونځ قایم او زکاتونه ورکوه. دا وعدې الله بني اسرائیلو نه اخیستې وې او موږ سره دا وعدې دي چې لمونځ په ټیم باندې کوه، په جمع سره کوه، چې لمر پرېوځي هلته لمونځ مه کوه کساله. حضور مبارک فرمایي، الله فرمایي چې کوم سړی داسې لمانځه کې سستي کوي دا منافق ته. الله دې مو ساتي. نو په ټیم باندې لمونځ کوو. چې اذان واروي کاروبار دکان بند کا، موبایل بند کا، اډه بند کا، ګاډی ودروه، ښه اطمینان سره پټکی ووایه لمونځ وکړه. پټکی نه سې ویلی شرمېږې، حیا نه یې تر چې نو ټوپۍ خو په سر که سرتور سر خو لمونځ مه کوه، ګناه ده. کپړې خو کښلې واغونده، رب العالمین ته ولاړې، بادشاهانو بادشاه ته ولاړې. خیر د ګپ شپ خو نه ده، دا خو د الله قانون ده یاره. نو الله فرمایي وآتوا الزکاة، او زکاتونه ورکوه. زکاتو چې بیا رښتیا بیا موږ دومره ډېر یو نه پوهېږو. که اوس درته ویله چې مولوي صاحب چېرې به اتیا رکعته نفل نه وکړې، که داسې درته ویې کړم، او که درته ویله چېرې به 10 روپۍ نه کېره، خیر ده ته ما 10 روپۍ ډېرې شی وکړې. نو موږ زکاتو چې ډېر کمزوري یو. د موږ چې د زکاتونه پرې کوو نو هغه سزا دا ده چې موږ نن په موږ مهنګایي ده، په موږ باندې نن ظلم لګیا ده، موږ نن پریشان یو رزق ته، ډاکي دی او کله د دکان څوک ماتوه او کله د دا ولې دا غریبانان دغې ته مجبور سي چې تا په دکان او تا کاروبار باندې حمله وکړي. الله فرمایي ثم تولیتم الا قلیلا منکم. دغه نه وروسته الله وایي بني اسرائیلو مخ واړه مګر څه خلکو خالق فرمانبرداري وکړه، نورو ټولو انکار وکړه. انتم معرضون، الله وایي دو اعراض کوونکي